أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. عالمی یوم مادر حوالی سره و 20 جمادی ثانی 13 جنوری و مناسبت ولادت صدیق طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام عالم انسانیت عالم اسلام او بالخصوص مولیان ولایت زړه گهراونه مبارک وي دغه ورځ. زه دا ورځ به عنوان عالمي مادر ډے عنوان سره ایران کې ډېر ښه شیانو شان سره و نورو ځینو علاقو کې هم منو کیږي. متاسې هم به عنوان داسې مسلمان او بیا شیعه و د کائنات عظیمه بیبی د ورمنه سلام الله علیها څه روایاتو کې اهل سنت هم شته. څلور بیبیان کائنات کې د هغوی نما د ورمنه مریم سلام الله علیها، ورمنه آسیا بیبی، ورمنه خدیجه کبرا و ورمنه زهرا سلام الله. او بیا دغو ټولو کې افضل ده ورمنه زهرا سلام الله علیها څه کوثر ده، خیر کثیر ده، طهارت مصداق ده، د معنویات و د طهارت و د فیضات و د خوبه و د خیرات و د خیر کثیر مرکز و محور ده. هغه مور ده چې کائنات کې به دا شمور وینه چې د 11 معصوم امامانو مور ده. امام حسین، امام حسن، امام سجاد، امام بکیر، امام صادق علیه السلام، امام کاظم و امام رضا، امام جواد، امام هدی، امام حسن عسکری و 12 حجت چې عالم اسلام د پاره که هیروز دی، که د معنویت چهری دی، که د تقوا چهری دی، که د هدایت جنډی دی، که د هدایت منارز دی، که د زندگی اصول دی، که د اسلامیک ویلیوز بنیاد دی، که د فیوزات و منبع دی، هغه دغه هسته دی و د دوی مور ورمنه زهرا سلام الله علیها ده. هغه مور دی چې هغه آغوش کې مولا حسین علیه السلام تربیت شوی دی. هغه مور دی چې هغه آغوش کې ورمنه زینب سلام الله علیها تربیت شوی دی. نن اگر دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ نن استکبار جہانی، کہ نن عالمی طاقتونه، کہ عالمی مافیا، کہ د گناهانو مافیا، کہ چیلنج کې یو به ورمنه زینب سلام الله علیها یا به حسین علیه السلام. ځکه چې حدیث عشق دو باب است، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب. د عشق دوا باب دی، دوا چپټر دی، د علم او د معنویات، د حکمت او د معرفت. یو ورمنه زینب بلوس کې دی، بل د مولا حسین چې کائنات باندې که جنډه لګولې د معنویات او د طهارت او د حقیقت او د دیانت د صداقت د محبت او د حجاب او د معنویات او د عفت، هغه یا حسین دی یا دغه خور ورمنه زینب و د هر دوی هسته که لمنې کې تربیت شي هغه د ورمنه زهرا سلام الله علیها. نن ټوله عالم استکبار مادی دنیا هغه چیلنج کوي د مو تاسې حجاب، د مو تاسې ټکرای، د مو تاسې عفت، د مو تاسې طهارت. نن پکار دی چې دغه ورځ هر شیعه، هر مسلمان، هر با ضمیر انسان به عنوان مادر ډے، به عنوان د مور ورځ، عالمی یوم خواتین، عالمی یوم مادر ورځ سره پکار دا ورځ منوشي او دغه ټولې دنیا ته مو دا چیلنج کوو چې څو پرې د ورمنې زهرا نما ده د چادر نما بوي، څو پرې د زینب بیبي نما ده د چادر نما بوي. دغه چادر د ټکرای د مو ریډ لاین دی، د مو د طهارت، د مو عفت نخ کده. دا هغه د شهوت والا کسان چې هغوی نن د ښځې ازادۍ اړ کې د ټیکري غورځولې اړ کې غواړي چې ښځې بدن ته ځان ورسوي او هغه ټیشو پیپر غونته استعمال کړي. دا واجب دی مو باندې، فاطمی معاشرې باندې، زینبی معاشرې باندې، حسینی معاشرې باندې چې دغو کسانو ته بدلیارې مو بندوو چې تاسې دغه ښځه ټیشو پیپر سره نگاه سره نشو لیدای. دا ریحانتون دا گل ده، دا لیست به قهرمانه، دا قهرمانه نه ده چې دینه ته کار واخیستلی شي. دا ایتا هغه کوم نگاه د شهوت ور ده اخته مو نه غواړو چې پاتې شي. ویلې چې ورمنې زهرا مو ته وښیله چې په کار ده لور وي پلار ذمهوار ده، کولی وي شوهر ذمهوار دی، مور وي زمن ذمهوار دی. د یوه ښکلي حصار کې ننه دی مور او مور مرکز دی او محور دی. لہذا دغه ورځ ټولو نه التماس دی چې 20 جمادی ثانی چې 13 جنوري باندې رسی ښه شان او شوکت سره مناو کوي. هر کس کوشش وکړي خپل مور ته یو گیفت ګل شکل کې یا میوې شکل کې یا بل شکل کې پیش کړي. خصوصا
زه خپله داسې بهتره ګڼم چې خپلې مور دپاره کولې دپاره ټولو دپاره نن ورځې گیفت کې چادر یوسو. ورمن زهرا ارمان چادر ده ټیکرای و د هغه لور ورمن زینب سلام الله علیها څه شاعر جمله ده پرده دنیا کو سکانے والی آئی بازاروں میں زینب. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.